الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله تبارک و تعالی په هر یو معاص کې په هر یو ځای کې د خپل پیغمبر خیال ساتي او هغه سره چې کم شیزونه تړلی شوي دي د هغې او د هغې د ادب او خیال ساتي. بعضې وخت کې که یو سړی د پیغمبر ګستاخي کوي نو الله په دې باندې سخت حکم نازلی او بعضې وخت کې چې یو انسان معمولی بې ادبي کوي په دې الله ډېر زیات خفه کیږي. په ابتدایي دور کې 14 کاله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم قریشو ته تعلیم ورکو، دعوت او تبلیغ ورکو، خو هغې ایمان نه ونړو. هغې دا خبرې کولې که چېرته ته حق پیغمبر نو اول به تا سره خپل کسان ولاړو، خو خپل در سره نه ودرېږي، ته حق پیغمبر نه یې. که حق وي اول به تا مکه فتح کړی او موږ ټول به تا سره و. دې نه پس به بیا نور ځایونو کې خورېدې. بیا دې نه پس ته چې مدینې منورې ته کله هجرت وشو نو قبیلې او یو دوه درې داسې خلک راتلل، هغې په اسلام کې داخلېدل، د اسلام یو بلندي پکې راغه. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حجرې وې او 9 حجرې وې چې په هغې ته به پردې ځوړنده وې او مسجد نبوي طرف ته به وې. د بیبیانو حجرې وې نو بعضې وخت کې به حضور پاک آرام هم فرمایلو چې آرام به کولو. نو په دې وخت کې الله تعالی دا حکم کوي چې یره د پیغمبر ادب و خیال ساتي، په آرام کې خلل لا نشي. قبیله بنو تمیم خلق صدا بهر نه راغلي او هغې خو د حضور پاک د ادب نه واقفه نه نو هغې اواز وکړو یا محمد اخرج الینا، ای محمد زمونږ طرف ته راوځه. چې کله دا آواز کوي نو الله تعالی ته دا آواز ناخوښه کیږي چې د هغه د پیغمبر په نوم باندې هغه ته ولې آواز کړی کیږي. د هغه پیغمبر نوم هم نه دی اغستل پکار، رسول الله ویل پکار دی، حبیب الله ویل پکار دی. نو الله ته دا نوم ناخوښه شو نو الله آیات نازلی او دا ورته وایي چې د پیغمبر د آرام په وخت کې خیال کوئ، د هغه د ادب خیال کوئ. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، د حضور پاک آواز باندې آواز مه بلندوئ، چې هغه چرته ناست نو آواز مه تیزوئ، یا هغه چرته آرام کې نو آواز مه تیزوئ. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، او نه چې څنګه یو بل ته په معاشره کې آواز کوئ دا شانت پیغمبر ته آواز مه کوئ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، چې کم اعمال دې کړي دي به ختم شي او تا ته به پته مونه لګي. اعمالو نه به لاس ووینځي. په بل کم ځایونو کې د انسان د اعمالو د ختمېدو تذکره نشته سوای د دوو. یو هغه وخت کې د انسان اعمال ختم شي چې کم ځای کې هغه شرک وکړي، چې شرک یې وکړو اعمال ټول ضایع شو. او دویم شرک سره نږدې چې الله حکم نازلی هغه د پیغمبر په بې ادبۍ کې د انسان اعمال ختمیږي. ټول عمر به انسان روجي نیولي، ټول عمر به انسان زکاتونه ورکړي، حج عمرې به یې کړې وي، خو چې په دې وخت کې ته د پیغمبر بې ادبي وکړي او د هغه د روزي بې ادبي مو کې. علما دا لیکي یوازې دا نه ده چې حضور پاک ژوند سره دا آیات خاص و، تر نن ورځه پورې د هغې روزې مخې ته خبره کول داسې ناروا ده چې تو اوچت اوچت آواز سره خبرې کې. جبرائیل امین ته ګورې نه چې کله حضور پاک مخې ته راځي با ادبه کینی، حالان کې جبرائیل څومره مقرب دی رب کریم ته، هغه چې حضور پاک مخې ته کینی نو د التحیاتو په شکل کې با ادبه کینی. د حضرت عمر صاحب دور دی، په دې وخت کې یو څو کسان لګیا دي خپلو کې خبره کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ثابت رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې دې ته آواز که دا څوک دی چې آواز یې که وی خلکو د کم ځای د مدینی ادب درته پته نشته چې دلته دواړو جهانو سردار پروت دی، تاسو تیز آواز سره خبرې کوئ. هغې ورته وایي ای عمر صاحب وی مونږ خو د طائف نه راغلي یو، د دې ځای نه یو. وی که د دې ځای خلکو یې ما به تاسو له سزا درکړې وه. د مدینی ادب خو یو عجیبه شان لري چې الله تعالی هم دا ناخوښوي چې یو بنده د هغه د پیغمبر مخې ته څه غلطه خبره وکړي. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله کله چې مدینې منورې ته ځي، شاګردان اصرار کوي چې حضرت
حضرت ایثار شه، بل شاګرد وی حضرت خیر دی دلته ایثار شه. 3 ورځې چې تیرې کې واپس په منډه تلو وی بس ته نور نشم ایثارې دی. شاګردان وی ستاسو څنګه امام دی، څنګه فقیه دی، څنګه استاد هم دی چې هغه په مدینه کې نه ایثاریږي. امام ابو حنیفه صاحب نه چې کله تپوس کړو دا اشکالات ورته د خلکو وړاندې کوي او ورته وی څنګه ایثار شم؟ وی 3 ورځې کېږي په مدینه منوره کې، وی ما بول نه دی کړی او دسماته مې نه دی کړی. وی ما وی اسنه په یو ځمکه د پیغمبر خپې ښودلی شوی وي، د هغه نظر یې هلته تللی وي او زه په هغه ځای کې د خپل وجود ګندګي لړه کوم، دا نشي کېدی. وی باقي مې کلمې شلې دی، وی ځکه د دې ځای نه ووتم. دومره ادب سلطان عبدالحمید صاحب چې کله هغه مسجد نبوي تعمیر کې چې دا کم تعمیر دی نو هغه په دې کې څومره خیال ساتي. اول بچی په یو ځای کې پاتې کوي چې هغې کسبګر شي، هغې ته قرآن یادوي او چې کومه یو خښته، کم یو کاڼې، کومه یو شیشه، کومه یو ذره لګي هغه وی قرآن به وی. خو کله چې د حضور پاک د روضې مبارکې تعمیر کیږي، ګمبد جوړیږي، نو هغه وی په دې کپړې واچوي چې زما د پیغمبر په قبر باندې دوړم لړه نشي او دلته کې قرآن آیات وای نور اسم وای. چې کله سماربل ماتي، سلرګي کټ کوي، هغه د مسجد نبوي نه بهر روزي، د حرم نه بهر روزي، هغه ماتي. ولی وی دلته پیغمبر پروت دی چې هغه ته تکلیف نه رسي، دلته پیغمبر پروت دی چې دغه ګستاخی ونه شي. نن سبا ز خپل ایمان سوداګانې کوم، څومره اعمال مې کړي دا ټول اعمال بځای شي. مونږ خو چې د حرمینو د تلو سوال کوو نو هغې سره ابتدا کې د ادب سوال کوو چې یا الله هغه ځای بې ادبي رانونه کې، په هغه ځای کې یو قدم داسې کېنږدو. زمونږ د تورنګزو چارسدي حاجي امین صاحب هغه به چې کله لاړو نو دومره با ادبه انسان چې هغه به خپلې چپلې په ترخ کې ونیوې، په هغه ګرمه ځمکه به هغه تله. وی هسې نه د پیغمبر خپې دلته نه لګېدلې او پیغمبر خو دومره لوی تقدس دی چې چېرته په ژوند کې صحابه حضور پاک ته په محمد باندې آواز نه دی کړی، ترونو ورته آواز نه دی کړی، اقربو ورته آواز نه دی کړی. او زه نن راپاسم د پیغمبر روزي مخې ته زه خلکو ته نارې لګوم ستا سیاسي اختلاف دومره لوی عجیبه شو، دومره لوی شو چې تا د خپل لیډر دپاره د پیغمبر ادب وغورځولو. یقینو کې دا لیډران بم نه، دا دنیا بم نه، ستا دا ژوند بم نه، بلکل به د دې دنیا نه قطع شي. بیا به هلته حساب کېږي، الله به دله ټول اعمال ضایع کړي. ته خو به په دې باندې غاوېرې چې ما عمرې کړي دي، ما حجونه کړي دي، په مدینه کې مې وخت تېر شوی دی، په حرم کې مې وخت تېر شوی دی. خو صرف د دې یو الفاظ، د دې یو خبرې د وجنه به الله ستا ټول اعمال ضایع کړي. بیا به الله ته څه وړاندې کې؟ کم از کم د دې شعائر الله تعظیم وکړې، کم از کم د دې قرآن تعظیم وکړې، کم از کم د پیغمبر د ادب و خیال وساتې، د قرآن د احادیثو د ادب و خیال وساتې. په اختلافاتو کې دومره مپروزه، ستا رای په خپل ځای باندې ده، اختلاف رای هر چاته حاصله ده، خو کم از کم دومره نه چې ته پې د اسلام نه خارج شو، تا ته پته نه. موږ سره ستا د ایمان فکر دی، ستا د آخرت فکر دی. دا دنیا خو که په چا ښه او که چا بده شوه تېره به شي. که یو سړي باندې په دنیا کې غم او تکلیف راشي نو ټولو کې لوی غم به په مرګ باندې ختم شي، بیا ابدي زندګۍ کې به څه کې؟ خدای ته وګورئ، یقین وکړئ چې ډېر زیات په دې حرکتونو باندې خفه وو. مونږ خو دلته خفه یو، هلته به پیغمبر څومره خفه وي. تاسو کتنه چې الله مونږ نه خفه شو په مونږ مسجد نبوي بند کا. زما یو دوستو مسجد نبوي کې هغه راته خبره وکوي چې کله مسجد نبوي بند وی قسم دی وی دلته سپي ګرځېده، حضور پاک مخې ته سپي ګرځېده په روزه کې. هلته بیا به سو چې اوس بیا را باندې الله تبارک وتعالی بنده که د پیغمبر د بې ادبۍ د وجې نه بیا به چېرته ځو. څومره په دعاګانو، څومره په منتونو الله مدینه منوره کولو کو. او هلته زه د سیاسي اختلافاتو دا صورت پیش کوم چې یاره زما لیډر اعلی دی او بل لیډر دا دی، دا د رب در دی، دا د پیغمبر چوکټ دی چې دلته کم یو سړی ضد په دې نیت باندې دی الله چې ټول ګناهونه مې کړي دي دلته مې پاک کې. یو مونځ په 50,000 مدینه منوره کې دی، په حرم کې یو مونځ په 1 لک باندې دی. خلک دی افضلیت دپاره ولې دا دومره پیسې لګوي، دومره خرچې ولې کوي چې هلته د ګناه نه ووینځلی شي، چې الله تبارک وتعالی ته نږدې شي. خو چې هلته یو انسان لاړ شي، که یو سړی غل وي، یو سړی ډاکو وي، یو سړی شرابي وي، بدعمله وي،
هغه بیا هم په زړه کې د خدای یره دا ساتي چې دلته زه رب ته ودرېږم، رب مانه راضي شي. او ته هلته کې دا وې د انسان عزت نفس کله مجروحه کوي. اخو پرېږده زه لیډر و د چا لیډر به ستاسو سیاسي اختلاف، خو خفه په دې یو چې د حضور پاک د مسجد ادب مو نه دی ساتلی. یریږو په دې چې الله به تاسو مونږ ټول په دې باندې رانیسي او د دې عذاب الله زمونږ په دې ملک مراوله. الله تعالی دې زمونږ د شاعرو حفاظت وکړي او الله دې مونږ د داسې قسمه الفاظونه وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله.